ویخته نبی علیہ السلام داسې ویخته جوړ کړي نه دي خو د دې نه منع هم نه ده کړې نو دا مباح دي یعنی نه مسنون دي نه ممنوع دي پوه شوئ څلورم دا چې د عام خلک جوړي د نیان چې انسان ته ویخته جوړ کړي په دې څنګ کې ورته لیکه وکړي او ویخته ټول په یو طرف باندې واړي نو که په دې کې تشبه و د لوپرانو سره نو بیا ممنوع ده او که تشبه د لوپرانو سره پکې نه وه نو بیا مباح ده بله مسله دا زده کوي چې د ولیجه نه اوږدول ممنوع دي ولیجه څه ته وایي ولیجه درې لفظ دي ولیجه و معنا وفره چې تر غوږونو پورې لم معنا لما چې د غوږونو نه لږ لاندې وي جم معنا جمعه چې تر اوږو پورې وي پوه شوئ تر اوږو پورې دا ولیجه ده د نبي علیه السلام و معنا وفره لم معنا لما جم معنا جمعه وفره لما جمعه وفره معنا چې تر غوږو پورې وي او لما معنا چې د څټ تر نیمایي پورې وي جمعه معنا چې تر دې اوږو پورې وي دا درې قسمه ویښته ثابت دي کله به چې جمعه شو نو بیا به نبي علیه السلام ترېنه وفره جوړه کړه وفره به بیا غټه شوه لمه به شوه لمه نه به خبره لاړه جمعې ته بیا به نبي علیه السلام وفره کړه اصل وفره ده د دې غوږونو پورې دي خو کله به نه او یا به نبي علیه السلام مصروف شو نو د وفرې نه به لمه شوه او د لمې نه به جمعه شوه بیا به یې وفره کړه نو وفره لمه جمعه دا درې قسمه ویښته دي د دې نه د ویښتو غټول دا ممنوع دي دا طبی کې یو تنظیم دی او د دې تنظیم والا ځان ته مجاهدین وایي خو دې اربکیان قومي ملیشه ده د طبی کې دي دې ځای پورې ویښته تر دې نومه پورې د چا تر دې نومه پورې د چا د نوم نه پسې ښکته نو زموږ مدرسه کې هم داسې شته طالبانو ویښته د دې اوږو نه هم را لاندې وي ګوره ستا هم د اوږو نه لاندې دي ډېر دي خو ته نه خفه کېږي ځکه مې تا ته اشاره وکړه طالبان نور هم ډېر دي د دې نه مې ویښته ښکته د دې اوږې نه ښکته نو د اوږې نه ښکته کول چې دي دا ممنوع دي دلیل یې څه دی تاسو وګورئ په فصل ثاني کې د ابن الحنظلیه حدیث وعن